وای سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ باندې چا الزام ولګو. توجه کوئ، و الزام پیدا سه ولګېده چې چا وې امیر المؤمنین ته د وخت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې دا سعد چې دی تا مشر کړی دی په دا ځای کې، نو دکې درې خرابې دي. یو خرابي خو پکې دا ده چې د چا سره ملاویږي نه، او دویمه خرابي پکې دا ده چې د بیت المال ټول مال یې په خپله وخوړو، په خپل اهل باندې وخوړو. او دریمه خرابي په دا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ کې ده چې دا ظلم کوي. دا درې خرابې ورته ذکر کړي. نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو کس ونیو، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ نامه چې ورشه ته تاسو وکړه چې دا سعد څنګه دی. زما خو په یقین نه راځي، ځکه چې په اسلام کې د ټولو نه تیر اول وشته دی دا سعد بن ابي وقاص وشته دی. ما دله چې نبی اسلام مبارک کم تیر ورکړو، کم کمان ورکړو، هغه کمان اوسم مدینه منورې سره دی خو یو عجایب ګرځي په هغه کې اوسم پروت ما خپل لیدل. وی چې دا عبدالرحمن ابن عوف لاړه تپوس ته وکړي چې پتا باندې درې شکایت دي، او زه تپوس کوم په دا کلي کې خو تر سره مخ کې شه په جمعتونو کې تپوس کوم. هغه ما ځان سره مه بوزه ځکه زه د دې مشرم خلک به زمانه حیا کوي. وی نه تر ازه ستا په مخ کې تپوس کوم. موږ د نبی اسلام مبارک صحابه موږ پکې دا نه ګورو چې دا خپل دی او دا مشر دی او دا کشر دی، او که در کې غلطي ونه په توره به دې نیغ کړم که غلطي در کې وه، او که غلطي در کې نه وه نو فبها ونعمه. سعد بن ابي وقاص بوته د جمع په منځ کې یو جومات کې ودرو، وایي بهی دا تاسو پیژنئ؟ وایي ها دا مونږ پیژنو. څوک دی؟ دا جي سعد بن ابي وقاص دی. ښه دا ستاسو څه دی؟ دا جي زموږ مشر دی. دکې جي په ده باندې درې الزامه دي چې نه چا سره ملاویږي نه، د بیت المال مال یې خوړلی. ستاسو څه خیال دی؟ هغه ټول وایي قسم دی دا دروغ دی، سعد بن ابي وقاص داسې نه دی. بل جومات ته یې بوته، په دغه ټوله علاقه کې په جوماتونو باندې وګرځو. په اخره کې په یو جومات کې چې اواز وکړ، یو انسان راپاسېد وي ها دا الزام په ما لګولې، دا کار پکې شته. توجه کوئ، اوس دا الزام په ما لګولې دی. وایي ښه خلکو ته ستاسو سره یې د دې یوازې دی او بله جوماتونه ما وکتل دا الزام نو، خلکو ته دا دروغجن دی. اوس توجه کوئ، د ما محترمو نکته یم، بس واقع ډېره اوږده ده. وایه ته ثابت که دا که نه، نو ګویا الزام یې لګو. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ لاسونه اوچت کړو، خیرې یې وکړې. خدایه که ده په ما دا الزام لګولي او دا دروغ وي، په چا باندې الزامونه مه لګوئ. ښه که په چا د الزام ولګو هغه دروغ وختل، نو هغه الزام به زما رب پتا باندې ولګوي. ګورې ښه چېرې جي موږ وایو جي چا سره نه لګي، یاره جي دا ډېر زناکار سړی دی، هلته زما ورسره لګي نه که نه، دا چې ورسره کله زما لګي او زما ته فایده وي، بیا خو جي صاحب دی، بیا خو ښه سړی دی. دا زموږ ایمان دی. ګورې خفه کېږئ مه. وایي دعا یې وکړه خدایه خیرې، داسې خیرې نه کوم چې خدای دې هلاک کړه، خدایه عمر یې زیات کړه. اوس خیرو ته توجه شه، خدایه عمر یې زیات کړه، و خدایه چې عمر یې زیات شي خدایه فقر او غریبي پرې راوله. دویمه خیره. او درېمه خدایه ته ذلیله کړه، رسوا یې کړه په دا زندګۍ کې. وایي هغه خیرې داسې ولګېدې چې د دغه انسان چا چې الزام لګولو د ده اسامه بن قتاده نامه وه. وی دا اسامه بن قتاده عمر دومره زیات شو چې 160 سال ته ورسېده، و داروزې نه دي داروزې دا په سترګو باندې راښکته شوې، نظر به یې نه لګېده، نو چې چاته به یې کتل نو روزې به یې اوچتولې، دومره عمر زیات شوی و چې روټۍ به یې خوړه، چا به روټۍ نه ورکوله، خلکو به ورته سپې سپې کول، دی به ګرځېده، خلکو نه به یې نوړی غوښته ماله یو ټوکړه راکړي. هلته خیرې ورته لګېدلې وي که نه، او یو خیرې ورته دا کړې وه چې خدایه ته یې ذلیله کړه. نو وایي داسې سړی و چې په لاره به جینۍ را روانه وه، اخرې لګېدلې وي، نو ده به روزي اوچتې کړې، نو هغه جینۍ ته به یې ټونګه واچوله، نو هغه جینۍ به راله په چپړه به یې په دا سر ووه چې بابا ځان دې شرمولې، خدای دې تباه کړه. چې بیا به یو جینۍ تېرېده، ده به روزي اوچتې کړې، جینۍ ته به بیا ټونګه واچوله، بیا به هغه جینۍ راله کوتک پې ونو په دا سر به یې ووه، بیا ده اواز وکړه، خلکو یې دا بابا ولې لیونی شوی دی؟ هغه وایي قسم دې که لیونی شوی، ما ته سعد بن ابي وقاص خیرې کړي دي، هغه خیرې ما دپاره قبولې شوي دي. زما محترم الله دې موږ د خیرونو وساتي. نو زه یم چې خیرې د محمد رسول الله د غلامانو قبلېږي، نو چې بیا نبي اسلام چاته خیرې وکړي چې خدایه ته یې هلاک کړه، چې رمضان مبارک په انسان باندې راشي، خدایه ته یې هلاک کړه. نو د دې نه مخکې د رمضان دپاره تیارې څه تیارې دي زما محترمو؟ نو په انسان د انسان دو دشمنان دي. توجه کوئ ښه، اوس قابل توجه خبره کوم چې د انسان دو دشمنان دي، دوه غلي دي انسانان سره، یو ظاهري غل دی، یو ظاهري دشمن دی، یو باطنی غل دی، یو باطنی دشمن دی. ظاهري غل
چې په ابلیس او شیطان باندې یادېږي نو د دې والا مسله خو الله حل کړې ده چې رمضان المبارک راشي نو زما رب به دا خبیث وتړي دا والا دشمن او غل خو ختم شو لیکن یو په انسان کې باطني غل او باطني دشمن ناست دی دې سره به څه کوو دا ستا ذمهواري ده که موږ تاسو وګورو الله تبارک وتعالی چې شیطان وتړي رمضان دغه شي نو جوماتونه ډک شي ستاسو خیالي جماعتونه ډک شي تلاوتونه عام شي زما محترم ستاسو خیر خیرات زیات شي یو بل سره خلک دا کوي لیکن یو کار شته کنزل دروغ بدنظري بیا هم کېږي نو دا جوماتونه چې ډک شي خیر خیرات صدقې او تلاوت چې زیات شي نو دا زما رب شیطان وتړي یو دشمن ته بند شو بیا لیکن که ستا نه بدنظري کېږي دروغ وایي غصه در باندې راځي کنزل کې په حالت دروجه کې نو خو یو غل شته که نه چې هغه دا نفس زما محترم نو د رمضان المبارک نه مخکې به ته خپل د نفس تزکیه وکړې خپل نفس به اصلاح کړې زما محترم دا خبره ګوره توجه ده چې ستا نفس اصلاح شي زه تاسو ته یو خبره کوم ناشنا خبره کوم که ستاسو خیالي چې انسان په یو کلي او په یو کور باندې غل راځي نو که د کور سړی ورسره نی نو ګوره دا سړی غلا نشي کولی ډاډه ښه دی کې ورسره په کلي باندې کسان راوړي نو ته دا یقین ساته چې په دا کلي کې ورسره کسان ملوث دي په کلي کې ورسره کسان ملوث دي نو غلا یې کړې ده ورنه د چا مجال چې د کلي ورته پته ده او ستا د کور ورته پته ده چې پلانکې شی کوم ځای کې پروت دی چا ته پته ده دا ورسره ستا د کور کس ملوث دی نو شیطان که په موته باندې کار کوي نو دا د ما دننه نفس ورسره ملوث دی د ما محترم او چې دا ورسره ملوث نو ستا دا دننه سړی تړلی دی دی ورسره ملوث نو شیطان بیا کار نشي کولی د ما محترم او مخکې نه زما رب شیطان تړلی دی نو د نفس اصلاح او تزکیه به وکړم या हबीब सलाम अलैका सलाम